رحمن رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن. دا ملګری ویلی دی تپوس کړي هو دا ذکر صحیح دی او دا ذکر دی کنه دی او دا بالکل ذکر دی او دا د اوس نه دی دا چې کومه دی د سوونو زرګونو کالونه دی دا کم خلق چې په دې ټکي اعتراض کوي نو هغه اصل کې د تصوف د کتابونو نه دی خبر یعنی نه دی مطالعه کړي یی به علما خو لکه د تصوف لکه اوس یو سړی دی او هغه چې کومه دی ډرایوري نه ده زده کړې نو هغه کلچ او بریک څه پیژني هغه اکسلیټر او هغه چې کوم دی اشاره او دا شی نه څه پیژني نه پیژني بلا خبرې دي دننه په دې ګاډي کې چې کښېنې نو بلا شی نه پکې دي دغه ټولو شیونو نومونه هر چاله نه ورځي خیال کې م راځي هر چاله دغه ټولو شیونو نومونه چې کوم دی نو نه ورځي هغه ما ټرمینل هم نه پیژنده په دا ټرمینل څه شی دی مګر ټرمینل چې ته څه غټ شی دی هغې ته ویلی کېږي نو هغه هلته مې گاډی ودرو نو چې گاډی مې ودرو نو روغ گاډی و چې بیا مې سټارټ او نه سټارټ یې ده نو په دې کې یو هلک راغی نه و جوان استاد جي سلام علیکم ولې جي ما دا شی خراب شو دا خو اوس نه زده کړي وایي چې وایي ته په سلک چې سلک وکړو وایي دا ټرمینل یو لکه څه ټرمینل څه ټرمینل صحیح نو اوس هغه باندې کې کولاو وایي دا ټرمینل روزګار مې داسې ولې ولې بیټرۍ هغه نو بس هغه چې کوم دی نو هغه تاو راتاو که صفایي کوله او بیا وی په لاس تماوي او په لاس یې راواغست هغې پې ټیټ کو ما ته یې وی دا ټرمینل یې سس دی وی دا سس چې څه شي نو دا بیا کرنټ نه پاس کوي بس شی سټارټ شو نو داسې ټکي پکې دي چې هغه اوس چا ډریوري چا نه زده کړي نو هغه کلچ څه پیژني او هغه بریک څه پیژني او هغه نور د څه نه خبري دقسې چې کوم دی عالم به وي د علم په لحاظ په دغه نظر به ورته په اوچت نظر ګوري و دا د انبیاو وارثان دي خو په دې علومو کې داسې علوم دي چې څوک به ترې خبر وي د هغې نه څوک به نه خبر زمونږ په دې مدرسو کې چې دا کوم علمونه داسې په دې درسګاه کې پړاویږي نو 14 علوم پړاویږي 14 دا قرآن دی دا حدیث دی دا فقه ده دا اصول دي دا اصول حدیث دی دا اصول قرآن دی دا چې کومه دی نحو ده دا صرف دی دا معانی دی دا بلاغت دی دا فلسفه ده دا منطق دی دا بلا علوم پړاویږي نو دقه رنګې پخوا د تصوف کتابونه به باقاعده علما ووي تصوف کتابونه دیوبند کې به یو عالم چې فاضل شو نو بیا به د یو خپل اساتذهو کې به د یو پیر سره ځکه چې هر د دیوبند هر عالم صاحب نسبتو هغه چې کوم دی د یو مقام او د یو مرتبې خاونو هر یو پیرو نو هغه سره بیا یو کال تیرو دا یو کال دا چې کومه دی اخیری درجه وه کله کله به یو سړی په یو میاشت کې څلوېښت ورځو کې هغه مقام ته ورسېد او هغه دغه به حاصل کړ نو د تصوف یو کتاب دوه به مو وي او هغه عملي طور باندې بیا چې کوم دی نو هغه کار د تصوف دا هم زده کړ نو دا کم خلک چې داسې وایي چې دا هو دا ذکر نه دی نو اصل کې دوی د دې لارې نه د دې د پوره دغه نه خبر نه دي د دې هو نه مراد الله جل شانه دی دا علما دلته کې الحمدلله ناست دي قرآن مجید کې او په احادیثو کې ډېرو ځایونو کې ضمایر داسې راغلي دي چې هغې کې مخکې د الله ذکر نشته دی او ضمیر ورته راجع دی په دې باندې علما طلبه پوهېږي ضمیر یعنی ذکر د مخکې لفظ نشته او هغې ته ضمیر چې کوم دی اشاره ورته چې کوم دی نو کړی شوې ده نو دغه په ظاهر کې موږ وایو دا ضمیر لکه چا ته راجع دی دا ضمیر د دې ضمیر نه څوک مراد دی یا داسې کله ضمنن ذکري ضمنن اعدلوا هو اقرب للتقوى دا هو ضمیر وی عدل ته راجع دی عدل لفظ خو مخکې ذکر نه دی وی دا په ضمن د اعدلو کې ذکر دی اعدلو د امر صیغه ده هغې کې چې کوم دی ذکر دی عین دال لام دې ته ماده ویلی کېږي حروف اصلیه ورته ویلی کېږي نو دا هو هغې ته راجع دی دقه رنګې هو لفظ کله راجع شي
دا هو لفظ راجع شي دا ضمیر دی او دا الله ته راجع وي دا کله په احادیثو کې رسول الله ته راجع وي مخکې د رسول الله مبارک ذکر نه شوی دا اعرف المعارف د نحوی په اصطلاح کې دی ته ویلی کېږي ځکه دا سوال چې څوک کوي نو هغه به خامخا په نحوه پوهېږي چا چې دا سوال کړی دی هغه خامخا په نحوه باندې پوهېږي دا اعرف المعارف دی چې اعرف المعارف دی نو مراد د دې هونه الله جل شانه دی دا په داسې ځای کې ذکر دی چې هلته خامخا بل چاته دا راجع نه دی دا الله ته چې کوم دی راجع دی هو ضمیر دی اعرف المعارف دی دا اعتراض په لفظ د الله باندې ډېرو خلکو کوي چې لفظ د الله خو ذکر نه دی دا خو لا اله الا الله ویل پکار دی الله اکبر ویل پکار دی الا الله ویل پکار دی مثال په طور په دې الا الله باندې ډېرو خلکو اعتراض کړی وي دا خو اثبات دی او نفي خو مخکې ذکر نه ده اثبات دی نفي خو دا راته ووایې چې دا ذکرونه د کوم ځای نه را روان دي دا د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه را روان دي بیا د ابوبکر صدیق او د حضرت علی کرم الله وجهه په واسطه باندې داسې راغلي دي نو چې کوم چاته راغلي نو هر یو هغه جید عالم دی لکه حسن بصري رحمه الله لوی محدث دی دا هو ضمیر دا هغه نه را روان دی دا هغه په وظایفو کې چې کوم دی شته مجدد الفسانی په وظایفو کې چې کوم دی نو دا شته دا او رازا نو د حاجی امداد الله مهاجر مکی په وظایفو په اذکارو کې امداشته او بیا دا غنه چا زده کړي د حاجی امداد الله مهاجر مکی نه مولانا محمد قاسم نانوتوی صاحب رحمه الله اشرف علي تانوي صاحب او رشید احمدی گنگو لکه ډیر دي خدا دا درې مې تاسې مثال پته وري چې دا د علم ګرګي دي نو دا هغه وخت کې هغوی ته د دې هو ضمیر پته نه وه هغوی دی باندې نه پوهېدل چې دا ضمیر دا ذکر دی او که دا ذکر نه دی نو چې هغوی پې او موږ زموږ په خپلو مشرانو باندې کلک اعتماد دی چې زموږ مشران هغه پاک خلق دی او هغوی چې کوم عمل کړی دی او کوم کار یې کړی هغه د قرآن او د حدیث په رڼا کې کړی دی هغه د خپلې خېټې نه دی راوښکلی هغه ټکې هغه د حدیث او نو چې دا د نبی علیه السلام نه را روان دی دا ذکر را روان دی او تقریبا په هره سلسله کې شته هر سلسله کې چې کوم دی نو دا شته سروردیه کې شته نقشبندیه قادریه کې شته چشتیه کې شته بیا چشتیه نظامیه جدا ده چشتیه صابریه جدا ده هغې کې شته قادریه کې دوه درې سلسلې مونږ ته راغلي په هر یو کې چې کوم دی نو دا شته او دا ټول چې رانقل شوي دي نو ټول د علماو نه رانقل شوي دي د امیانو نه دی رانقل چې اوس هغه غریب په هو باندې نه پوهېږي د علماو نه رانقل دي نو دا ذکر دی په دې باندې عمل یو واقعه درته ووایم وی یو بزرګ هغه چې کوم دی نو د هغه مجلس ته یو ډېر لوی عالم راغی نو زموږ د علماو کې دا کار دی چې دوی ښه جانچ پړتال کوي اندازه لګوي دلته کې زما په دې مریدانو کې یو کس دی نو هغه ډېره موده یو عالم ښه عالم دی نو ډېره موده چې ته راته بیعت یې نه کوو ښه عالم دی بیعت یې نه کوو نو ډېره موده پس هلک چې اواز وکړه لکه وختي اسرار مولانا صاحب ووی کوم کسان چې بیعت نه یې کړی او بیعت کول غواړي مخکې راشي چې دا اعلا اواز ملګري وکړو نو هغه مولوي صاحب راغی مخې ته کېناست نو بیعت خو وشو بیعت چې وشو نو وروستو د هغه نه ما بیا تپوس کوو چې یاره مولانا صاحب دا راته ووایه چې ته خو ډېره موده لاړې رالې او بیعت دې نه کوو دا اوس تا ولې دا بیعت وکړو یاره جیو مې نه زه نه خفه کېږم ته صفا خبره ماته وکړه نو بیا مې ورته ووایي چې زما په زړه کې شک دی چې دا تا ولې دا بیعت نه کوو اوس دې ولې وکړو نو هغه وی زه وی 6 میاشتې لاړم رالم وی ما په دې 6 میاشتو کې دا اندازه لګوله چې د ملا څه دلته کې څه ډیس میس لګولی دی چېرته څه نخره پیښه جوړوي چېرته څه د پیسو دپاره یې څه چل جوړ کړی دی که څه نوره طریقه ده وی قسم یې راته وخوړ وی قسم دی چې ما په دې 6 میاشتو کې دا اندازه ولګوه چې دا کار خالص د الله د رضا دپاره ټول ووایه سبحان الله
زم ډېر خوشحاله شوم الحمدلله د یو جید عالم نه زما د دې محنت او د خوارۍ هغه تصدیق وشو نو زه هم ډېر زیات خوشحاله شوم قسم دې 2 رکعاته د شکراني مونځ مې وکړ مقصد د دې خبرې مې دا دی چې دا علما دی د وړې وړې خبرې تحقیق کوي ګوري اندازه لګوي نو هغه بزرګ یا ته عالم راغی نو اوس یې راغی نو بزرګ علم لږ کم اوس دې زمانه کې ګوره یاد ساتئ دې زمانه کې پیر چې وي که نه اوس د دې زمانې علما وي چې پیر وي نو ګوره مخکې به هغه جید عالم وي ورسره ښه اب باقاعده مستند عالم وي د مدرسې نه به فارغ عام هر کدو کریلی ته د کوم ځای د پیرۍ اجازت نه وي ځکه چې دا زمانه اوس داسې ده چې به فتنې دي فسادونه دي قسم قسم خبرې دي د هغې جواب به کول غواړي د هغې چې کوم دی نو اصلاح به کول غواړي په هغې باندې به ځان پویول غواړي او زه ورسره یو ټکی بل هم سیوا کوم زه هم چې انګریزي تعلیم یې مو سره ښیي چې هم عالمي هم یې ورسره انګریزي تعلیمي به هر حال نو دغه ملا چې امام دا مانځه ته مخکې شو دغه پیر صاحب په ځای کې نو هغه د الفاظ د تجوید په اصولو باندې لږ کمزوري وي لکه اوس مثال د ذال او د زی د دې پوره فرق یې نشو کولی او هغه پیر صاحب هم دقسې و چې د ذال او د زی د سین او د ثا د دې فرق یې نشو کولی نو فقه د فقها ډېر عجیب خلک دي هغوی وی خیر دی عامو خلکو دپاره دا که د تجوید په اصولو نه وي نو خیر دی اوس که ته یو سړی مخکې شو هغه دا فرق نشو کولی قاري پسې وي قاري څه سلام وکړي خدای دې بې خوباسې ټول قرآن دې غلط وي حالانکه غلط نه وي خو د قاري په اصولو باندې د قراءت چې کوم اصول دي د تجوید چې کوم اصول دي هغې باندې په هغې کې کمزوري وي نو د دې عالم په دې زړه کې دا راله چې مړه دا لا پیر دی ټول الفاظ یې خطا دي خو لوی عالم و ټول الفاظ یې خطا دي او دی چې کوم دی خلک راځي او بیعتونه کوي او لاس یې ښکلوي او دا کوي او هغه کوي الله جل شانه شان ته ګوره خدای پاک د ده جواب کوي سارمال چې دی منزله پاسېده او بار ووتو نو بار زمری ولاړ دی ملا صاحب دوه خپلې دوه پردی او دغه دی چې جومات ته واپس نه راغی عالم دی جومات ته واپس راغی نو پیر صاحب ته ورته وایي چې مولانا صاحب ولې تاسو خو ډېر په داسې په تکلیف او وارخطی وی بار چې زمری دی وی ښه زمری دی بس پیر صاحب پسې راووت هغه زمری د دې غوږه ونیو په دې مخ یې له پړق ورکړ وی تا ته ما نه دي ویلي چې زما مېلمانه مه تنګوه بس زمري لکه یې وسنډوله لاړ په مخه لاړ نو دنده جومات ته راله نو هغه پیر صاحب هغه لوی عالم ته وایي چې مولانا صاحب که موږ په ضربه زیدون او زیدون قایمون نه پوهېږو خو په لفظ د الله مو محنت کړی دی په لفظ د الله مو محنت کړی دی د لفظ د الله د محنت برکت دا دی چې زمري موږ له تابع کړي او تا په زیدونه او ضربه زیدونه او په شکل اول او په شکل ثاني کې عمر تیر که نو زمري نه یریږي د دې مطلب دا نه چې ګینې دا علما کمزور نه 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 د هغوی خپل مقام دی خپله مرتبه ده مقصد زما د دې خبرې دا دی چې د تصوف لار اختیارول غواړي خاص کر علماو له پکار دي چې هغه دا زده کړي د دې کتابونه وګوري د دې دغه خو دا ده چې یو خبره تاسو ته کوم چې دا کتابونه اسان کتابونه ګورئ ګران نه شئ کتی یو مولانا صاحب دی هغه مکتوبات امام رباني اخیستی او د اردو ترجمه دی یې پیژني نو هغه کتاب یې ما له راوړم یا ولې هلکه په دې خو زه نه پوهېږم عالم دی خو زه په دې نه پوهېږم مطلب پوه شوې نو مکتوبات امام رباني حالانکه په فارسۍ کې دی اوس یې په اردو کې ترجمه خلکو کړې ده په هغې باندې نو زه دې وجې نه زه خلکو ته وایم تصوف و سلوک ځان له وایه بصایر حکیم الامت دا ګورئ خبر ضیاء القلوب چې کوم دی نو هغه اخلي دا واړه اسان کتابونه په اسانه اردو کې دي په اسانه پې سړی چې کوم دی نو پوهېږي بهرحال د دې ټولو خبرو خلاصه هغه دا ده چې دا هم ذکر دی لفظ د الله هم ذکر دی الا الله هم چې کوم دی نو ذکر دی والله